د جیمیل اکاونټ په صحیح طریقې سره څنګه جوړوي. اکثر مونږ له اکاونټ چې دی هغه نورو کسانو راخ کړی، یا مونږ لاړ شو دکاندار له په پیسو باندې ځان له د جیمیل اکاونټ راخ کوم، یا خپل ملګري ته وایو مونږ له د جیمیل اکاونټ چې دی دا راخ کوي. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې تاسو به ځان له د جیمیل اکاونټ چې دی دا به څنګه جوړوئ. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکړئ. که تاسو له بل کس د جیمیل اکاونټ راخ کړی او هغه ستاسو په موبایل کې موجود وي او هغې کس ته د هغې پاسورډ معلوم وي او هغه دغه جیمیل اکاونټ په خپل موبایل کې کولاو کوم، نو ستاسو ډیټا چې ده هغه حاصلولی شي. ځکه جیمیل چې دی دا د موبایل زړه دی. چې جیمیل اکاونټ په انډرایډ موبایل کې نه موجود، نو هغه انډرایډ موبایل چې دی دا نه چلېږي. لکه تاسو اپلیکیشن نشئ رالوډ کولی، نور داسې یوټیوب چې دی به دې کې نشئ استعمالی، څه قسم اپسونه چې دي تاسو بیا به دې کې نشئ استعمالولی. نو چې انډرایډ موبایل ستاسو سره وي نو هغې ته به لازم د جیمیل اکاونټ چې دی دا به رغوئ. خو جیمیل اکاونټ چې رغوئ نو د هغې پاسورډ او کم ایډرس چې دی چې هغې صرف تاسو ته معلوم وي او نورو کسانو ته د دې څه معلومات نه وي. ځکه که ستاسو پاسورډ نورو کسانو ته معلوم وي نو بیا ستاسو دغه جیمیل اکاونټ چې دی دا محفوظ نه دی. بل لکه ستاسو په دې موبایل کې هغه موجود وي نو ستاسو موبایل چې دی هغه هم د دې سره محفوظ نه دی. تصویران ویډیوګان چې دي دا د شیر کېدی شي. نو زه موبایل سکرین ته او طریقه هلته کې زده کوم چې د جیمیل اکاونټ په صحیح طریقې سره څنګه رغېږي. موبایل سکرین ته رالو، موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی. دغه شان به تاسو د خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ، په دې کې به اکاونټس وګورئ. لکه دا اوس دلته کې دی یوزر اینډ اکاونټس، دا به تاسو ته ښکارېږي. ستاسو په حق کې کیدای شي چې اکاونټس ورته خالي لیکلی، نو دا به ځان سره داسې کولاو کوئ. دې ځای ته چې دی دې ته تاسو د پلی سټور نه هم راتلی شئ، د یوټیوب نه هم راتلی شئ، د هر ځای نه راتلی شئ. خو زه ورته د سیټینګ نه رالم نو تاسو ورته د سیټینګ نه هم راتلی شئ، او که د نورو ځایونو نه راځئ نو د هغه ځای کې نه به کوم تاسو اکاونټ چې دی دا یو ځای کولی شئ. نو په دې کې به داسې لاندې لاړ شئ، دلته به تاسو ته ښکارېږي ایډ اکاونټ. په دې کې مونږ اوس اکاونټ چې دی هغه یو ځای کوو. نو دا ودي لیکلي چې دي لاندنی دا به د ځان سره داسې ووایي چې څنګه یو دا داسې ووایي نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو په دې کې به تاسو له دغه درکړي د اپسونه، په دې کې تاسو د فیسبوک اکاونټ هم د دې ځای نه یو ځای کولی شئ. د هر شي اکاونټ چې دی تاسو د دې ځای نه یو ځای کولی شئ. خو موږ دلته کې د جیمیل اکاونټ رغوو. نو هغه ګوګل چې لیکلی دی دا ګوګل به موږ ووهو. لکه د ګوګل اکاونټ، د جیمیل اکاونټ، د پلی سټور اکاونټ، دا ټول یو اکاونټ دي. که جیمیل اکاونټ هغې ته ویلی کېږي، نو موږ به دا ګوګل چې دی دا به داسې ووهو. څنګه دا ګوګل ووهو نو دا به داسې سرچینګ کوي، دا بیا داسې دا مخ تاسو ته کولاو شي. چې څنګه دا مخ کولاو شي نو په دې ځای کې تاسو نوی اکاونټ چې دی په دې کې هم یو ځای کولی شئ. خو موږ نوی اکاونټ چې دی هغه په دې کې نه یو ځای کوو، موږ لاندې ځانه اکاونټ چې دی دا رغوو. نو کریټ اکاونټ چې دی دا به ووهو دلته کې. دا کریټ اکاونټ څنګه ووهلو نو تاسو ته به دلته دوه اپشنونه کولاو شي. ځینې موبایلو کې که تاسو نه یې کولاوئ نو کیدای شي په هغې کې تاسو ته درې اپشنونه شو شي. په دې کې یو بزنس دی، یو د عام اکاونټ دی. اکثر درېیم چې شو کېږي نو هغه اکثر د ماشومانو هغه اکاونټ چې دی هغه پکې شو کېږي. خو په دې کې چې دی تاسو به د لاسنی اپشن چې دی دا به تاسو ووایئ. لاسنی څنګه ووایو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی تاسو به خپل نوم ولیکئ، تاسو چې څه نوم وي هغه په دې کې ولیکئ. نو په لپاسه کې به اولنی دغه ولیکئ، لکه موږ دلته کې اوسئ مظلوم دغه ځای کې ولیکو. دلته کې مظلوم یار، لکه دا اوس داسې ولیکلی شو. چې څنګه دا داسې ولیکو نو لاندې به دا نیکسټ چې دی دا به بیا ووایي. ورپسې مخ چې دی به تاسو ته کولاو شي. دلته کې چې دی دلته به تاسو خپل تاریخ پیدایش چې دی او به دې ځای کې ورکئ. لکه به دې اولنۍ دا خانه چې ده په دې کې به خپل کال ولیکئ. لکه مثلا اوس موږ دلته کې دا ولیکلو، دا خپل داسې دا ولیکلو. دلته کې به پکې تاسو میاشت ولیکئ. لکه موږ دا اوس میاشت ولیکل دغه شانتې. دلته کې به پکې بیا تاریخ لکه ستاسو کومه ورځ وي هغه ورځ به په دې ځای کې ولیکئ. بیا لاندنۍ خانه چې ده په دې کې چې دی په دې کې به تاسو ولیکئ که زنانۍ جو فیمیل به ولیکئ، که سړی جو میل به ولیکئ. لکه اوس دلته کې دا دویم چې دی دا موږ نښه کړو میل. بیا دلته کې لاندې به تاسو ته بیا دا نیکسټ ښکارېږي، دا چې دی دا بیا ووهئ. څنګه دغه نیکسټ ووایئ نو دلته کې به تاسو ته هغه جیمیل کومه پته چې ده هغه به تاسو ته راشي. دلته کې کوم ایمیل پته چې ده هغه به تاسو ته راشي. که په دې کې ستاسو پته صحیح جو تاسو هغه هم ورکولی شئ، که نه یې صحیح نو لاندې چې دی تاسو ځان خپل هم جوړولی شئ. لکه را لاندنۍ نښه چې ده دا اوس موږ وو نو په دې ځای کې موږ ځان خپل هم جوړولی شو د خپل نوم یې. لکه مثلا اوس موږ د خپل نوم جوړو. په دې کې به سره تاسو لازم انسي لیکئ، ځکه چې ستاسو په نوم سره چې دی لازم به ستاسو په نوم باندې اکاونټ رغ شوی. لکه اوس زموږ به دې کې په 1 2 باندې رغ شوی دی، په اپیشل باندې رغ شوی، په دې ټولو باندې رغ شوی دی. نو دلته که اوس موږ مثلا چې دی 12 ولیکلو، 12 موږ دلته کوډ ورکو. داسې به ستاسو په 12 راتلو په 13 انسي به ورسره لکه ولیکئ. په انسو کې هر څه ټکی چې دی تاسو دلته لیکلی شئ، یا ډاټ وکئ د خپل دغه چې دی نور
په انګلیش کې سره مور ولیکل شي په قسمه قسم دغه شي دی خو دلته کې باغه ولیکي چې څنګه ولیکو لکه اوس موږ بار د دې مظلوم یار بار یو دغه ځای ولیکلو دلته موږ دا نیکسټ چې دی دا بیا وو څنګه دا نیکسټ والو نو زموږ هغه نوم چې دی هغه دې راواغستو زموږ کم نوم چې دی ا دې راوستو صحیح وو که صحیح نه دا بیا سور شي تاسو به دوباره بل چې دی به ورکوئ ځکه په هغې نوم باندې به مخکې نه اکاونټ چې دی دا موجودي موږ دې مخته رالو نو په دې ځای کې چې دی اوس زموږ نه پاسورډ غواړي نو دلته به اوس موږ چې دی پاسورډ به ورکو په دې ځای کې نه دی په دې ځای کې به اوس موږ خپل پاسورډ چې دی هغه به لیکو نو په دې ځای کې به داسې پاسورډ لیکئ لکه اته انچي پاسورډ به لیکئ د اتهونه به کم نه لیکئ په سیوا چې هر څومره لیکئ خو نیم په انګلیش په حروفو کې لیکئ او نیم په انسو کې لیکئ میکس لیکئ چې پاسورډ چې دی دا یو مضبوطي نو په دې ځای کې چې دی اوس به موږ خپل پاسورډ چې دی هغه به ولیکو چې څنګه یو پاسورډ به دغه ځای کې ولیکو نو لاندې به بیا تاسو ته دا نیکسټ کارېږي نیکسټ چې دی دلته کې به بیا ووایئ خو پاسورډ چې دی به ښه مضبوط او چې تاسو ته بیا یادي ځکه اکثر بیا ځینې کسان وایي زموږ نه هېر شو نو پاسورډ چې دی دا به یاد ساتئ لکه د مخکې نه به ځان نه پاسورډ چې دی دا به وګورئ چې دا زموږ پاسورډ لا یا ستاسو د فیسبوک یا د بل څه هغه پاسورډ چې دی به دې ځای کې ورکړئ بیا به نیکسټ چې دی دا به ووایئ چې څنګه یو نیکسټ ووالو نو تاسو به دې مخته راشئ دلته کې چې دی بیا به لاندې راکوشئ او دا ودي پټ او سپین لیکل چې دي دا بیا ووایئ دغه شانتې چې دغه څنګه ووالو نو دلته کې بیا دا نیکسټ چې دی دا به بیا ووایئ چې دغه نیکسټ ووالو نو په دې ځای کې هم داسې لاندې راشئ چې لاندې رالی نو دلته که بیا دا ودي پټ او سپین لیکل چې دي دا به بیا ووایئ ایګري به کوئ دا څنګه دا ایګري کړل نو لکه ستاسو اکاونټ چې دی دا جوړ شو اوس زموږ د جیمیل اکاونټ چې دی دغه جوړ شو زموږ د جیمیل اکاونټ چې دی دغه رغ شو لکه ستاسو جیمیل اکاونټ دغه رغ شو خو اوس دا چې دی دا محفوظ نه دی نو په دې کې به تاسو خپل دغه چې دی کوم نمبر چې دي او په دې ځای کې یو ځای کوئ په دې اکاونټ کې چې دی لکه خپل موبایل نمبر به پکې یو ځای کوئ او بل جیمیل به پکې یو ځای کوئ بس موږ دې ځای کې ته رالو لکه ګوګل یو هلته کې ووالو په سیټینګ کې به تاسو ګوګل ووایئ په دې لپاره چې هغه یې ووالو نو دلته کې به تاسو خپل اکاونټونه زموږ نور اکاونټونه موجود دي نو موږ دا ووالل موږ به اوس په دې کې هغه اکاونټ چې دی به ځان سره کولاو کړو اوس موږ هغه اکاونټ چې دی ځان سره کولاو لکه موږ دا اوس هغه اکاونټ چې دی کولاو کړو تاسو وکتل مظلوم یار باره چې دی دا دی نو دلته کې به تاسو بیا ووایئ منیج یور ګوګل اکاونټ دې ته به راځئ تاسو یې هغه له پاسه دی یوزر ان اکاونټ چې دی دلته بیا لاندې ګوګل هم لیکلی په سیټینګ کې هم ګوګل دی خو دې ځای کې ته چې دی تاسو د یوټیوب او د دغه نه هم راتلی شي د پلی سټور نه نو تاسو به دا ووایئ منیج یور ګوګل اکاونټ چې دی دا به ځان سره دغه شانتې ووایئ نو دا به تاسو ته نوی مخ چې دی هغه به کولاو شو په دې کې موږ ته اوس دا مخ چې دی دا کولاو شو نو په دې کې به تاسو لږ دې خوا راشئ دلته به تاسو ته به د سکرین په دې منځ باندې اوس سیکورټي دا به تاسو ته ښکارېږي دا سیکورټي اپشن چې دی دا به ځان سره دغه شانتې ووایئ چې څنګه دا سیکورټي اپشن ووالو نو په دې کې به دلته کې تاسو راشئ دلته کې به تاسو ته لیکلی دی یوز یور فون لکه دا فون نمبر چې دی دا په دې ځای کې تاسو ورکئ خپل یو فون نمبر په دې ځای کې یو ځای کوئ دلته کې 2 سټپ ویریفیکیشن لیکلی دی نو 2 سټپ ویریفیکیشن چې دا به د دې ځای کې نه وکئ په دې ځای کې به ستاسو دغه دواړه شیونه چې دا به د دې ځای نه 2 سټپ ویریفیکیشن چې دا به مکمل کړئ بل دلته تاسو ته لیکلی دی ریکور فون نمبر او ریکور ایمیل دا دواړه چې دا به تاسو د دې ځای نه چې دی په دې کې یو ځای کوئ چې دا به تاسو یو ځای کوئ نو دا اکاونټ چې دی دا به تاسو دوباره ترلاسه کولی شئ نو په دې ځای کې خپل پاسورډ نو هغه به درته په بله ویډیو کې ښیم ځکه چې په دې ویډیو کې ښیم نو ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي بس په دې طریقې سره تاسو ځان له جیمیل اکاونټ رغولی شئ خو کوم ځای کې چې مې د 2 سټپ ویریفیکیشن وښو نو په هغه ځای کې 2 سټپ ویریفیکیشن چې دی هغه به هم وکئ او بل جیمیل چې دی دا به هم په دې کې یو ځای کوئ 2 سټپ ویریفیکیشن چې تاسو وکئ نو که دا جیمیل څوک کولاوهي نو تاسو ته به هلته کې OTP کوډ راځي د هغې نه بغیر چې دی د جیمیل اکاونټ په نه کولاویږي دغه شانتې جیمیل چې پکې تاسو یو ځای کړو نو که ستاسو نه پاسورډ هېر شي نو د هغه جیمیل په ترو باندې چې دی دغه جیمیل چې دی دا به تاسو ریکور کوئ لکه دویم جیمیل په ترو باندې چې دی دا یو جیمیل چې دی دا به تاسو ریکور کوئ دغه شانتې که چاله دا طریقه نه ورځي چې په دې کې به جیمیل څنګه یو ځای کوو او دې له به 2 سټپ ویریفیکیشن څنګه کوو نو په دې باندې چې دی زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو موجود ده هغه ویډیو تاسو کتلی شئ په هغه طریقه تاسو هم 2 سټپ ویریفیکیشن هم دې له کولی شئ او بل جیمیل چې دی هغه هم په دې کې یو ځای کولی شئ که دا ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ